نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم و مسلمانانو، د حضرت سلیمان علیہ السلام یو واقعا ستاسو د وړاندې نږدم چې مونږ د آخره پورې واورو. ډېره بهترینه واقعه ده چې کله حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله رب عزت بادشاهي ورکړه. پیغمبر هم دی، یو لوی بادشاه هم دی. هغه بادشاه الله رب عزت ورته داسې بادشاهي ورکړله چې داسې بادشاهي بیا چاته نه ده میلاو شوې. حضرت سلیمان علیہ السلام د هغې به دا زناور، پیریان، هوا، دا هر څه چې کوم دی د هغې تابع و. حضرت سلیمان علیہ السلام ته پته ولګېدله چې زما خو په هر څه باندې بادشاهي ده. الله رب عزت ته عرض وکړو، وایي یا الله ما ته اجازت راکا چې زه ستا دې مخلوق لا د یو کال پورې خوراک ورکړم. الله رب عزت ورته وفرمایل، وایي دا ته نشې کولی چې زما مخلوق د یو کال پورې خوراک ورکړي. و اجازت راکړه چې د یوې هفتې پورې ورله خوراک ورکړم. وایي د یوې هفتې پورې ورله هم خوراک نشي ورکولی. و اجازت راکړه چې د یوې ورځې ورته پر چې کوم دی خوراک ورکړم. وایي د دې هم ته طاقت نشي لرلی، خو ښه ته یې ورله ورکړه. حضرت سلیمان علیہ السلام چې کوم زناور دی حلال، دا ټول چې کوم دی حکم یې وکړو چې دا تاسو حلال کې ذبح کوئ. ډېر زیات چې کوم دی زناور ذبح کړی شول، بیا چې کوم دی هغه حلال کړی شول، دغه رنګې چې کوم دی هغه بیا پاخه کړی شول، انتهایی ډېر زیات. او بیا په یو ځنګل کې هغه خوراک خور کړی شو، په خپل لوښو کې کېښودلی شو، خور کړی شو. او دومره د هغې اوږدوالی و لکه د یوې میاشت په فاصله باندې، او دومره د هغې پلنوالی و لکه د یوې میاشت په فاصله باندې. دومره هغه خوراک تیار کړی د میاشت فاصلې چې پکې وي، دا به څومره خوراک وي جي. تاسو په خپله دې نه چې کوم دی عبرت واخلئ. بیا حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله رب عزت فرمای چې تا د کم مخلوق نه شروع کې د وچې نه او که د لمدې نه. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایل چې زه به د لمدې نه شروع وکم. نو د بحر محیط یو محیط الله رب عزت حکم وکړو چې راوځه، هغه راووتو. او هغه خوراک چې حضرت سلیمان علیہ السلام تیار کړی دی، هغه خوراک چې د میاشتې په فاصله باندې اوږدوالی او پلنوالی دی، هغه مې په یوې نونۍ څه چې کوم دی هغه وخوړو. او بیا حضرت سلیمان علیہ السلام ته چې نور هم راکا. حضرت سلیمان علیہ السلام ورته وفرمایل چې دا دومره خوراک ما تیار کړی و، په یوې نونۍ سره دې وخوړو، ورته اوس هم موړ نه شوې. نو هغه مې ورته ویل د میلمه چې کوم دی د کوربه جواب میلمه دپاره داسې وي چې داسې خبر ورته کوي چې ته موړ نه شوې. نو پس په دغه وخت کې چې کوم دی هغه مې حضرت سلیمان علیہ السلام ته وایي چې واوره، الله رب عزت مالا په هر ورځ کې تا چې څومره خوراک مال راکو، د دې په 3 مقدار مال الله پاک راکوي. او نن چې کوم دی تا مال چې کوم دی زما د خوراکو بندونکې تشوې، تا مال اوس هم 2 حصې رانه کړي. نو فورا حضرت سلیمان علیہ السلام په سجده باندې پرېوتو الله پاک ته، او ورته فتح ولګېدله چې واقعي دې مخلوق لا خوراک ورکول، د دې انتظام کول، د دې هغه الله رب عزت د دې دا طور طریقه چلول مخکې دا د انسان کار نه دی، بس دا د الله پاک کار دی. نو په دغه لحاظ سره سلیمان علیہ السلام ته فتح ولګېدله. نو الله رب عزت ته مولا دا دنیا او آخرت خوشحالي راکړي. الله رب عزت ته مولا د پیغمبر علیہ السلام د سنت په طریقو باندې عمل راکړي. وما علینا الا البلاغ.